ګوره زمونږ په کلي کې بعضې کسان اذان فجر ووري او دوی پېشمني نه وي کړي اذان ختمېدو پورې بلکل ممنوع دي زمونږ خلک په اذان وخت کې وبسي نه بسي 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے لوگ شام کس اذان سے افطار کریں بس احتیاطاً پر روزی میں ہوگا واقع شو خبر خلاصه چې څه شوه چې څه په سعودي سره شو په جاپدي سره شو په مروتو سره شو اسلام آباد سره شو ته خو ځان نه بولې افضل عمل په نادر روایت دی او په ظاهر روایت دی زموږ علما همدغه لیکلي دي همدغه یې لیکلي دي چې افضل عمل بلاد بعید دي نو په ظاهر روایت نه کو په نادر وکړه قریب دي په نادر ظاهر دغه کوا ظاهر کوا بهر کې مناسب تاسو داسې کوئ چې خپل علاقه کې اختلاف نه جوړوي بس الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون زموږ چا سره کې اختلاف نه جوړو ټول علما دي نو څوک ورسره اختلاف نه کوي پیښور والا لا اختلاف نه پکار اختلاف جوړول نه دی پکار لکه دلته ټول خلک روجي وینو کوم په کې اختر کو یا ټول اختر روجي کو اختلاف سره نو زما خپل ځاني دا خو حاله چې دغه سرکاري شیخ دی خدای پېښه او داوی کو پاوی پوښه غلط کې خطي سرکار مقرر کړي او د ټولو نه بهتره خبره خو دا روایت ته په اړه استقراري عمل نشي کولای په نشي نو بس دا یو ضرورت دی یو مولوی صاحب چې هغه دا روزي صاحب د ایسه دی باندې کا مولوی صاحب ته بیوقوف دی جهادي سفر وی او اندازې سفر نه کم وخت وی لکه یو ورځ یا 2 ورځې سفر شرعي د اعتبار نه مخکې ده بسم الله الرحمن الرحیم او کدا چې وی سفر شرعي نه دی نو بیا روزه ما توما او کدا سحر نه دی چې نو بیا خیر دی دیونه ولا بیا نه ماته سحر نه بیا باندې څه ورپسې نو بد الصوم معنا لغوي اصطلاحي وجد مناسبات بالفرضيات الصوم كلا وكلنو يدوي او ربط چې ولې رسو دا پرون نه بلور ما تفصیلا څه تفصیلی راځوي دوباره نه معاف با وجوب صوم رمضان اگر हम चांद देखिए और बिलाल कमेटी ने ऐलान न किया तो क्या फिर हम भी कमेटी के ऐलान के मुंतजिर रहेंगे और दूसरी बात गवाह अगर دا مناسب دي کې علما لیکي چې جامع شکولي دا او قاضي راځ کړه دې روجو نشي فقهاو لیکلي دي خپل نشي گواه اگر عاجز نو اکثر لوگ داړي بنت شهادت قبول ہوگی دا او اذا قاضي جوړه تدارا شي اذا قاضي دي دا قاضي جوړه تدارا شي دا رښتیا او قاضي د شهادت تقریر هغه د اختیار شته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عام علماء خو اذا نازل بفهم رمضان کې د سوالو کې د رمضان روزي خو په مقامه سابقه ونو تشبيه څنګه ورته وي تشبيه بازار او تاسو کې نه دا غالبا مطلق روزي وي اجوداري کومه مطلق روزي او شاه سے ذکر دی مرچا کشمیرو د امام بخاری میرا دی پاتې امام بخاری دا خبره کوي شاه سے میرا امام بخاری درته دینه هغه رمضان نمخ کې یا بي مراد دي یا الله سبحانه وتعالى چې تمام حالات زیارت پرو د تفصیل ویلې او تشبیه فزاد کې شو او سره کې شو رومبه دا مفروض دی یا په من شاهدن په شهر کې راغی دا منسوخ شوی او وجه سره شاه سے یو کما کتبه کې تشبیه فزاد او وسط کې شو یو دا زنده چې شاته ورسته بګاری ایام محدودات نو دا شمیر ودی په میاش کې درې نو په 12 میاشتو کې شپږ دی شو او عاشورا دا ودی ستاره په کتاب ته شمیر ودی شو او د رمضان دا په شمیر دی رمضان دا هو یو کم دی شي او کله دی شي نو کومه چې رمضان نه دی ایام محدودات نو وی بیا د شهران ویلې دا دې او دریم څه دي شاسه وی درې مقالینه درست دا چې فمن كان منكم مريضا او وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من ايام بيس شکر یا فرض وی
هم تعالی خيار خروجي نسي او إدعام ورکه تعالی خيار خروجي نسي او إدعام ورکه قال هغه حکم او په رمضان کې متعالی خيار نشته چې قادر بیا إدعام نشي ورکه او جماهیر الذين يطيقونه کې لا مقدر کې لا يطيقونه یا حمزه السلف د بارا د باندې خان قال الذين يطيقونه چې سل به تاخذ او یا وی دې کې او قراءت د يطوقون دي خاصیت د تکلف څخه پکې د مشقت چې په مشقت او په تکلف یې نو اغیداوی او شاته بنا دا د یا مبي سره مخالف ده دا د حکم هم دا چې په چا طاقت او یا ولا خيار او جلسي او کې استاد دي تمام د شاته داري په من شاهد من المشاهد نازل شو منصوب لو تر شاء وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سعيد بن جعفر عن سيدنا علي قال حدثنا عبد الله عن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الله قال يا رسول الله عليه وسلم فقال صلاه إلى أن تقوم فقال لماذا فرض الله عليه وسلم فقال دخل وقال إلى أن تقوم فقال أخبر لماذا فرض الله عليه وسلم قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي أخبر صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفحيث القول قد مناسبة شهر رمضان بها ومن حلقة رمضان قال الناس على يبعنا عن رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أصبح وأخذ وأخذ الإسلام فنوصل رمضان مشركا وكان الله لا يسمه إلا يوحده وبه ما حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا والإمام بخاري مقصد هو ما تاسو ته چې دا آیت په حق د ایام بیزو کې دی او دا آیت دلته ذکر کا چې د جماهیر وردا دلته کې د جماهیر وردا احترام او قانون هو امام بخاری راشي د متوختار شي شابه إنه إباحت معلوميږي او بل نه استحقاق معلوم ومناسب دلیل إباحت نه معلوميږي چې کله فرضیت منسوخ شي نو هغه وخت کې داسې الفاظ ورلېږي چې له إباحت اشاره فرضیت من صام شاءه من شاء افطر معنی إباحت نه کوي معنا دا چې فرضیت منسوخ شو نشي کېدلی استحباب بالدين معلوميږي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دال دې د ګناه دا کدال سره سړي بچ کیږي روزي سره د ډیرو ګناهونو شیطان ته وشي د ډیرو ګناهونو نه الله پاک انسان بچ کوي ورته د زنا نه بچ شو څومره د زنا نه دال شو دارنګه د حرام خورۍ نه بچ شو د حرام وسکلو نه بچ شو نسبتا تاسو نه ګورئ په ورځ کې خلک ټول عبادت کوي هغه خلک چې په نورو میاشتو کې نه کوي په ورځ کې کوي ها فإنه فقد وتابه خلق الدنيا قائما مرة والذي لا تجد من يخلق كمثله فإن الله يمين يخلق طعامه وشرابه وشرابه من أجله جماع خبر الجهالت ورسله وسرقات الجن کوي او شفل يقول إني صائم جواب من ورقي والذي نفسي بيدي لخلوقكم الصائم أطيب عند الله بوی د خلی د صائم اطيب دی په نزد الله ظریف د مشکنا خلوق پیژنه خلوق څه ته وایي خلوق هغه بوی ته وایي اذا خلی نزی خو د غاخونو نه د خلی نزی خو د غاخونو نه د خلو د مېلې د وایي دا د نزی کیسی برابر دی بندو کیسی د خلی نه یو خاص سام دی غاخونه که په مسواک پاکم کی نو هغه سام نه ختمېږي اگر مېدی چې خالی وي نو دې کې یو خپل کیسې کې نو هغه بار راځي هغه شی بار راځي او چې کله په معده کې خوراک وي نو بیا هغه بار نه راځي هغه د خوراک سره مخلوط شي او بیا لاندې دي هغه هوا بیا لاندې نه راځي د انسان خولې ته نو د خولو د معدې نه چې کوم شی را روان دی هغه یادوي ان الله من ريح المسمع یو خدا چې په فرشتو او په الله دقه کوي لګي په موږ داسې نه لګي او یادا چې د قیامت پرد به د خلینو دقه دی کوي لکه د مشکو په شان دی وایي ويترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل الصيام لي وانا اجزي به کله سوال وکړي چې دا ټول عبادتونه د الله دي دا الصيام لي کې تخصیص رجوع ولري
نور عبادتونه داسې کې د ری احتمالات شته دي کې نشته موږ بل جمع خامخا کې فرض نو خلک نه خبرېږي جهاد کې نه خلک خبرېږي حج کې نه خلک خبرېږي زکات کې قبل سو قبل چې له ورکیا پاله نه خبرېږي او روزه کې د څو نه خبرې والله کله نه خبرو په چی خبر شي صاحب د هدایت دیار رښتاله کې د هدایت لیکل ده او دیار رښتاله راوځي او نه ته خبر دا او نه ته بچي خبر اسنګا ارما به تخذ وروړې راوړه دې یو خاص کوټه کې مطالعه به کول تصنیف تعلیف وکړه نو خدای ته به دا کېده وربانکا نو خدای ویلا شاګرد ته به ورته کوي راشه وروړې راوړه شاګرد به وروټه خورا وې ځوس پاتل شاګرد دا نو خدای ته به ورته کوي راشه دا لوټي خدای بدا ګمان وکړه چې دا خورا څه کړی شاګرد بدا ګمان وکړه چې دا خورا ذاتي زیاتی د مالې دا ویلي چې دا روزي نه څوک نه خبرې ځکه وي الصيام دی او یا تمانا ټول عبادتونه د الله دی تخصیص په دی وجه کوي چې دې کې د الله حب زیات څه په نسبت نو بدن زیات مشقت ورکول دي کنه محبوب شی تکول دي مخکې دا وانا اجزي به سوالو کې د ټول جزاء الله ورکړي نو د نور جزاء د فرشتو پر اساس ورکړي د خپل ورکړي یا نور جزاء الله ورکړي دا ورته خدا په یو مخصوص شکل ورته او بعض علماء وی انا اجزا به دغه د مجهول لپاره غیرت کمزور دی انا اجزا زما او یستد زما دیدار دې جزا ده خیر هغه برابر نه دی والحسن بعشر امثالها او دې جزا بزور کو دې بدل انا اجزي به دې معنا ده کلوړه انا اجزي به خیر نه کې څونه ده خیر نه کې صبر ده نور لستا نه خندا کې صبر ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب شباب وبه قال حدثنا الاسلام بن قال حدثنا قال حدثنا جابر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال يقول في الرجل في اهله وماله وجاره كثرها الصلاه والصيام والصدقه دخل فيها مناسبه حديث رمضان ولا لا غير الوجين في سنة سيران لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أن الصائم خيرهم ولا يدخل منه أحد غيرهم في ذلك ويقول أن يكون منه أحد وبه قال حدثنا إبراهيم بن من قال حدثني ما بن أبي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنت تزوجني في سبيل الله نجي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا باب الخير هذا الطريق خير من أهل الصلاة الدعية من باب الصلاة ولذلك حقوق خلق الوجيب نشتر منزونة في داخل مراد نسلی منزونه کې ډېر کوي هغه ته به هغه دروازې نه आवाज کیږي من كان من اهل الجهاد چې نسلی جهادونه ډېر کوي دوی من باب الجهاد من كان چې نسلی روجي لري من باب الرياض غي سيرابه دو تر دا یو نه هل جوبوس کې به ورتګي نشي اذن جنت کې تند نشتا دا یو مخصوص ټیسټ دی پرې په خبره دا وان دی دا یعنی دته به د اوبو هیڅ قسمه په جنت کې بیا ضرورت نه محسوسېږي اته خو بس کې خلک ډېر خو دا یو خاص من دی په خپل کې او من کار مې دوی مبارک صدقه او بکر بیا بي مور کړه د رسول رسول الله ما علا ما باسو سبات ما ضرورت ما من ضرورت دوسرا روان دي خاص ضرورت علامه دوی من تلك الاقوى ضرورت سره او د جنت ته دخول نه پاره دروازه سره لاشي کنه ايوه احد من تلك باب هو يسجد فتقول كده لو طريق حسنه في روتين في صدقين في كل وقت نتيجي انا اقول ربي وارجو ان تكون منهم تبر هذه نزا فجهادون في روتين في صدقين في ها او ارسل دي منظور دي مدايو ارجو امید لرم اصل الله مبارک امید او دې خبره ده چې دا یو اعزاز دی داخلي کې په یو په اعزاز شبا اصل کې بعض علما وایي چې دا څه چې دا دې میاشت لپاره رمضان نوم کې خوذل دا جایز دی ولی
ځکه رمز سوځېدو ته ویل کېږي. بعضې علما وایي دا نوم چې دی دا شرعي دی. ګور شرعي نوم نه دی، ترې تاسو هم پوهېږم. دا رمضان ورته ولې وایي چې په کومه میاشت روژې خلاص شوې، نو دا ګرمه و ترمز الفصال، د اسونو بچي سوځېدل، د اسونو بچي سوځېدل، نو ځکه ورته رمضان وایي. دا ټیک نه ده، دا چې ډېرو علماو دې لیکلې ده. نه خو دا معلومي دا نوم شرعي دی، د دغه میاشت نه پس دا نوم دی، حالانکې دا نوم خو د مخکې نه را روان دی. نو بیا رمضان ورته وایي. یو وجه دا ده چې الله کله دا نوم ایښوده، کېدای شي په هغه وخت کې رمز و ګرمي وه چې الله دا نه الله کله ایښوده، دا نومونه خو الله ایښي دي رمز و. او یا دا بعضې علما دا معنا کوي چې رمضان په دې نسبت وایي چې دې سره سړي د ګناهونه سوځېږي. یا خو معلومې شرعي نوم دی، ځکه په عمومي سابقو خو د رمضان روژې نه دی، حالانکې دا د مخکې نه را روان دی. نو که څوک وایي چې په دې وجه چې روژې فرض شوې نو بچي د اسونو سوځېدل، او چې څوک وایي چې نه ګناهونه سوځوي، الله اکبر پوهېږئ، نو دا شرعي نومونه شرعي نه دی چې په کوم ورځ الله پاک دا میاشت کېښوده، ممکن ده پکې ګرمي وه. خو خیر دې وایي دا نوم د رمضان ورته پرېږده، ځکه مې ایږده دا نوم د دې لپاره چې دا نوم د سوځېدلو لفظ دی، او دا سوځېدل خو مناسبت نه لري، دا خو د نیکۍ میاشت ده. نو امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې دواړه ثابت دي. شهر رمضان اضافت د میاشتې ورته کولی شي، او مطلق د رمضان نو چې څوک وایي چې نشي کولی نو هغې وایي شهر نسبت کېده چې دا میاشت ده، او مطلق د رمضان نوم له نه ایږده. دا تاو دی د جهنم په نومونو کې بعضې علما وایي دا یو نوم دی، لیکن دا خبره درسته نه ده. د دواړو اطلاق پرې کولی شي، مطلق رمضان اطلاق هم پرې کولی شي، خو د نوم مقصد خو امتیاز دی د مسما، او د شهر نسبت که ورته وکړي هم کولی شي. بعضې حضرات وایي چې کم ایام پرېز کم میاشتې پرېز سره دي، نو هغه به په شهر اضافت به ورته کې، او چې کم درې نه شروع کېږي نو هغه بغیر د شهر نه ویلی شي. شهر رجب، شهر رمضان، شهر الربیع، لیکن دام څه قاعده کلیه نه ده، د دواړو نسبت ورته کولی شي. یو روایت پکې دی خو ډېر کمزوری دی، یعنې کې شته، هغه داسې دی نبي اسلام فرمایي لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالى. انتهائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، انتہائی ضعیف روایت سے اطلاق کل شيء. إذا جاء من قام رمضان یا لا تقدموا رمضان، دا لګور بغیر د شهر د اضافت نه مستعمل دی. اذا جاء رمضان شهر دی على حسب الإسلام في أن المولى تميمي أنه أرى أن هذا محدث عنه من عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان وذكر الله سبحانه وهو يتقوى بجهنم وتسلم لسيئته فأمر إلى بذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا نجمع وسجن بشارة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموهم فصوموا إذا رأيتموهم فاقتروا وإنكم عليكم تقتروا لهم. باقي تفصيل ما زيارة روزي ها ټول دې رسول کړي ها هم وجود اعتبار نشتا، توحید اعتبار اعتبار دی رویا الله ها. او د دواو دا یو مخوره هلک وای نو په ځان د ګناه اقرار کې بے وقوف بچیا یو دی خو خدا خو دې ګناه دې ځان اقرار ولې دې خپل ویلا، او دا د دوه د دریو دا د دوه د دریو پکې نشته. رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نخو کې یو نه خداله چې خلک بوجا د دوه د دریو او زموږ د پښتانه وي دا کچه ده او دا پخه ده. دا ټیک دی، دا د ښکلې خبره کوي. شریعت کې کچه او پخه نشته، خو دا خبره ټیک ده. څه معنا چې کله دا میاشت دغه سره نږدې پرېوته، د انور نه یو 10 منټه وروسته پرېوته،
یا یو 15 منټه دا وړه ښکاري او کله دا میاشت د انور نه یو پاو 20 منټه پس پرېږدي نو غټه ښکاري دا خو دا مدار دی پته نشته چې دا کله پرېږدي بعضې وخت کې نور سر نور نه یو 15 منټه وروسته پرېږدي لږ خلک کېږي بعضې وخت کې د نور نه یو 15 منټه پس پرېږدي ډېر خلک بعضې وخت کې 20 منټه پس بیا نوره غټه بعضې وخت کې نیمه ګنټه پس پرېږدي ټوله دنیا وویني نو دا مطلب نه نو چې دا کله نږدې پرېږدي نو دا ښار له وړه ښکاري او چې دا کومه ده په لومبۍ شپه د انور نه نیمه ګنټه پس پرېږدي نو ښار له کوم ځای ښکاري اوچته ښکاري نو خلک وایي د دریو ده دریو نه هم حقه د دوو وي دریو نه خو دا پرون لږه وروستو پروت دی ولن به د هغې نه هم وروستو پرېږدي زمونږ پخوا بوډاګان هوښیار وو هغوی به ویل لکه دا د دویمې ده دا کچه ده او دا د دویمې ده خو دا پخه ده هغوی به ورته کچه پخه وي او اوس به څه وایي چې د درېیمې ده که نه مولیانو راباندې یوه خوا دا مولیان بې ځایه په خلکو ځان کړي نیک بختیانو په قلار کې نه جنازې له لاړ شئ او پرېږدي دی دا فیصلې دا فیصلې پرېږدي حکومت پې شوکار پېښ او که ته حکومت غلط کار کوي نو د اسلامي نظام دپاره محنت وکړه که نیکان خلک راوله کوشش وکړه محنت وکړه چې خدای په وطن کې حاکمان عالمان راولي ممبران عالمان راشي وزیر اعلی عالم جوړ شي وزیر اعظم عالم جوړ شي نو په خپله به نظام دې فکر شي نو هغه محنت هم نه کوي درته وایي چې دغه محنت وکوي دا خو ملا د سیاست ته کار دی یا خو دا خبره کوي بیا خو اخون هم دا خبره کوي چې سټ به وګورې یاره واقعي نو اخون هم بیا سټ دی ملا د سیاست دا خو د لارو لقو سیاست لارو لقو خو نه دی دا خو چې نیکان عالمان راشي نو دقه فیصلې به بیا سړي یا من نظام فکر روان والبصير وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الآياتهم وفي مخالفتنا مسلم في إبراهيم مخالفتنا يبعثون على نياتهم بس صرف یو اشاره وا چې په رمضان کې تخنیت او نیت ډېر اعلی دی نو اجر به ډېر زیات دی نیت کمزوري دی نو ثواب به کمی نیت دا ریا دی ثواب به يبعثون على نياتهم على أعمالهم وأعمال بقدر النيات طبعا بقدر النيات إشارة ترغيب در فكر الله في صحاقة يا واقعي عرب تيرا بيع صحاقي دمر صحاقة نقد فيسي ويشي تجوري روڑي ماستر روڑي روجي روڑي چرګان وروړي د حرمینو ته ډېر زیات صحابه ورپسې شه او دې تقدیر الوان نه هي تبي تقدیر الوان وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب قال عن ابي بن عبد الله بن مسعود ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الخير وكان اول ما يقول من المرء وكان يدعو كل يوم رمضان حتى ينزل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إذا تجيبون بكل كان أحد بكثير من بين تفسير بين مصطلح شرع قالوا أن يجعل كل ما عمل وصير كثير من الشرع وإنما حدثنا أبو بن أبي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مقبول عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال رسول الله عليه فإذا لله حدث بأن يرى طعامه وشرابه لوشي به ما روجا ده خدای باندې بدل راځي او څه څه بدل مې دي دا ټول د دې یعنی ثواب د دې او دا او ټول د الله دی اجر په الله ورکی د الله درزا ده تاسو فرض شو ما فرض تاسو له اوسه یو معنا کولې ده عمل د دې بس ما ولا فیصله کړې ده چې یو پلس کوله ورکو او د دې نه ورته څونه دي ها وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يقربون يقربون فإذا ربهم أحد يقربون فيقولون ما أستاذ ولا بنات محمد الذين يقولون وقال يسلم الاستثناء لأكبر الله يعني خلوكم من الشيخ خلوكم من الشيخ
فتحې د خیر زمین دواړو سره مستعمل دي حتى يفرحوها إذا أفرح وإذا لم يربهم فرح بضمه وقلت من سقط نفسه العذر وبه قال حسن عبدان وكان عن أبي حمزة عن عمش إبراهيم عن صلى الله بين أن أمشي مع كل الذي يوم كان دعا فقد كنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد استطاع فقد يتوجهه أعظم بالبصر وأحسن بالفرج ولم يكن من يستطيع عليه ثم فإنه له حجاب قال وحدنا أتاه أن يدعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم تصموا إلى أهلكم فقرا چیری کی بزان دانی دا عزوبت زنا تا اعلان چیز زنا رہنا نشی خواہش یاد تے روگیوں نے سا جو سر انسان دا وجود قوت کرنے کی طاقت دری جماع پر تدوج دا اغل دے دا بسور دا فارق ولی خلق تدنه دو خلق خلقشتا احسن دا فرد دینانا بخلاتے او طاقت دے پاس علیہ الاسلام لا ولا كاسر ده شهوات با اصلكاته مشقت بالكاسب او بمهر المصداق كي اذا رايت من هلال الخصوم ويتفكر وقال سيره عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى قبل قاسم ياتني اي كما تفسير بتلميذ كبير ها فنيت سفر بنسبه بالاتفاق ناجائز او يوم الشك تسوي تفسير مبيله فنيت سفر بنسبه بالاتفاق ناجائز که معتادی بالاتفاق جائز دی کیا دی او که پنیت د نفل نسی پکې خلاف دی مسوی دیو چې خواص له جائز ضرور نه شي الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی رسول محمد صلی الله علیه وسلم او چې مخکې دی چې بلی تا رمضان ودیت باندې ګناه ده وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجمع الصفات ولا يتمثل محدث ومسلم ومالكم فاقبلوا الحاجه ثلاثين وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عن جابر بن سعيد قال سمع بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا نفسه وهكذا صوفي شلفي بل إذا كنت لا تقرأ وهكذا نصوفي يو كم تيرشي خنسا رست اکلا دوتا قدرين رست اکلا محكامة نکلا خنس پتوالی تو پت اکلا إذا الجوار الخنس پتوالی شیطان پتیگی الخناس ورنوی کنا هم یعنی غالب دی او کم دیستا جابا هم ورمی علیکم پتاسو پتوالی راہشتا خوشتا خو پتشو هم وبه قال حدثنا ابو عبد الله بن جابر عن يحيى بن عبد الله بن تشيع عن سلمة بن عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى خطب الى مصطلحنا واللغوي وقع شبهه او ده معهودا مياش روايات تقول ترمذي کی وشابه فقال فأخذ بمجلس وتيسير عمل جلالة فمجلة فقال يا رسول الله آلة سلام فقال مشاهد يكون في عمل معهودا مياش قلت ترمذي کی وشابه إلا خسر رمضان تم ذو الحج والسويقاء أو ذو الحج كمي رمضان بثاني وقال أبو الحسن كان إسحاق يقول لا ينقصان في الفضيلة أجر في يوم كان أولي شابه لقى حديث من التوسط استدلال كيوي ولا نحسبهم نحسبه حسب يحسبه شابه حسب يحسب حسابة وحسابا أو حسب يحسب يا حسب يحسب أغب يا جمان طويل فرق في فتوالك ها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إن أمة رؤية الناس ولا نحسب حسب يحسب كمصدر حسابا شيء حساب كتاب طويل كي وكيف مصدر شيء حسب يحسب
حسابا نبیا معنی شو د حساب کتاب او که حسبا يحسبو فمعنى دا حسبتا شي حسبا يحسبو حسبتا بیا دا ثواب معنی شو احتساب دا غینا معلومیږي ثواب او حسبا يحسبو حسابا دا فمعنى دا ظلم رد هغه معنی ورکړي او حسبا يحسبو هغه بیا فمعنى دا ظلم سره مستعمل دا دغه کې ویلي په شرط کې اذا اوی د ماضی مضارع مکسور العين مثال دا ورته حسب يحسبو لیکن مستعمل غوري په سمع باب کې دی اور د قران حکیم کې د ځوان په معنا سمع کې شته تکشو يحسب ان ماله يظن يا وهم يحسبون انهم يحسنون حسنا افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون زیات تک استعمال سمع اسماء او په باب کې فرق دی که باب دا حسبان شي یا حسابا نو بیا حساب کتاب شو او که باب حساب شي نو ځوان معنا مور کوي او د احتساب طلب د ثواب حق معنا مور کوي شبدي نو دا حدیث تیر شوی ترمذی کې شابه دیو بل پرته د ګناه په یو بل بچی دا معنا علم الله انكم كنتم تستعملون انفسكم فتعالوا واتاكم الخيرات دا چې بالکل صریح ده یو آیات کې بس نسخه فکر على مصرحه مخکې دا ممنوع ده او دقیق کې دغه ولا الذين ان تختارون فتاب عليكم نما يريد كما ممنوع سجادة شوام عن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل سلم فقد فتنين فلم يكن له لا يوم حتى يمشي وإن فجر السيرة الأنصارية كان سلم فلما حضر الإنكار حتى يمسه فقال أنا أعوذ بكم قال أنا ولكن أكتب لك وكان يومه الرجل بالعمل فغلبت علينا أن نستر الغريب وجاءت امرأته وجحته شوي وقود شوي فلما رأته قالت خيبة لك خبتا خيبة وخطوات مبتلى فلما انتصر النهار وغشي عليه بل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام لكم بلا رصائكم فرحوا بها فعجلوا ونذكروا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى البيت براء بن عازب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير شو لقد برا وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا وشيخ قال أخبرنا وزير بن عبد الرحمن عن شعبي عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمد في إلهي قال أسود وإلهي قال أبيض تؤتي بركبة ليلة قامل وجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل ولا يستبين لي وغدوت على رسول الله فذكرت ذلك له أول بتبل شاوي لي سنه تفوت بدبي جواب ورکړي فقال انما ذلك سواد الليل وبيان النهار وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سالم بن سعد قال وحدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مصرف قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولبسا من الفجر فقال رجال دارات والصوم ربط احدهم برجلين الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما وانزل الله بعد من الفجر فعلموا انما يعني الا مراد فيه ليل نهار رواج عديد نور خلق المرسلون باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اكل سحوركم يا من سحوركم دعاء بيان تقليد كتاب ضرورت اذان بلال وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان بلال كان يؤذن بليل فقال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
اما استدلال کې مخکې پیش کړو وقال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يلقي ذا وينزل ذا دې باندې ما سوال کړو د تاسو یادي چې په فائدہ د لوبي اذان سره مخکې کې خوراغل چې دا لوبي اذان ډېر پاره سره پاره ليرجع قائمكم ويتنبه نائمكم نو فائدہ څه جو د لوبي اذان چې دونه فاصله د یو بکوزید او بل بنازلې در حقیقت ما تاسو ته وی چې یو کس په اذانو په دې ببره ناستو چې سبب او خطي بکوس شدا بل باو خطا نو بین اذانهما کې مجاز بکو ولم يكن بين اذانهما بين صعود ونزولهما بينهما اذانين بينهم بس بينهما وایا دقه یو بکوس شو او دا اذانین سره ځکه تعبیر وکړي چې مقصد د صعود نزول به اذان مقصد د صعود نزول بسو اذان بل دا ټول په کې تعبیر کوي ضرورت دې خبرې نشته ورپسې ځا واجب نه دی ما وجه مستحب دي شابه بس دې باندې یو کوټي غونډه اختلاف مذاهب دي او ترمذی کې باندې مراجعه د بدعت پرېکا دا امام مالک سے پنځ نیت مطلقاً شرط ده د شپې نه سموي پنځ د امام مالک رحمت الله علیه نیت مطلقاً شرط ده د شپې نه یو فرضي روزي الله اکبر که نفلی وی که قضا کې که هر څنګه کې او د ټول روزو د پاره د شپې نه نیت کول فرض دي او که د سبا د خطونه پس نیت کې بالکل نشي کېږي نه پېښه په خبره مالک سے پنځ سوي الا چې د مطلقاً د شپې نه شرط دی سبا رو یو روزه دي امام شافعي او احمد په فرضو کې د شپې نه نیت شرط ګڼي په نفلو کې نه په فرضو کې د شپې نه نیت شرط ګڼي په فرض په نفلو کې نه فرض عام دي که د رمضان دي که قضا د رمضان ده که منظوره ده هر څنګه چې ده نظر معین ده نظر مطلق ده ټول امام شافعي احمد ابن حنبل په فرضو کې د شپې نه نیت شرط ګڼي شرط او په نفلو کې د شپې نه نیت شرط نه ګڼي او فرض عام دي که رمضان ده که قضا د رمضان ده که نظر معینه ده که نظر مطلقه ده او زمون په مذهب کې تفصیل مونږ سوای مونږ وایو په رمضان کې د ورځې نیت کولی شي په نصف النهار نه مخکې د ورځې کولی شي پوهېږئ یوه په نظر معین کې هم د ورځې کولی شي نظر معین پېژنئ چې د به په راتلونکي جمعې پر روژه خواص معینه ده او په نفلو کې هم د ورځې نیت کولی شي ٹھیک شو نفلو کې هم هغې سره ملګري په نظر معین کې هم د ورځې کولی شي ځکه د شپې نه ضرورت نشته مخکې نه تعین دی کړی او په رمضان کې د ورځې نیت کولی شي ولې ځکه الله در تعین کړی صرف په دوو کې موږ د شپې قایل یو یو نظر مطلق لکه تا نظر مطلق کړی چې زه به روژه یو ورځ نیسم اوس هغې له به د شپې نه کې د ورځې نه نشي کولی قضا د رمضان
لیکن تعین نشته د شپې نه وکړي دوه نه دي بلکې درې دي او روجې د کفارې څوک چې د شپې نه شرط زمونږ پرې کومو کې وایه نظر مطلق کې قضا د رمضان کې او پروجو د کفارو کې تعین پکې نشته په رمضان کې الله تعین کړي دروازه کولی شي نظر معین کې تا کړي او نفل کې خو خپل اختیار منه د شپې نه کولی شي ورځې نه کولی شي خیال درانه اوس مولانا صاحب دا یو حدیث بدل ان شاء الله العزیز راشي په ترمذی کې دلته نه راځي او دلته هم راشي خو ترمذی کې مشتا لا صيام لمن لم يعزم من الليل لا صيام لمن لم يعزم من الليل نو مالک مطلق لا صيام لمن لم يعزم من الليل مالک مطلق او شافعي احمد په چا پورې حمل کوي په فرض ورټول پکې تخصیص شافعي احمد پکې تخصیصات کوي او موږ پکې تخصیص کوو اوس بدلون دلایل ان شاء الله راشي دور پسې شه وقالت ام الدرداء ابو الدرداء يقول اعندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا دا چا لپاره مستدل شو زمون نام شو او د شافعي او احمد شو دا کله نه پلی دا ټول نیمه ورځې نه دي خلافا لمالک ومالك حجت شو وفعله ابو طلحه وابو هريره وابن عباس وحذيفه اذا نقل نيت اي دروازه کول شي ومالك حجت شو ذوتر يوم عاشوراء انا على كم ذكري ان من اكل فليتم او فليصم ويتم شکر ابینه دی په فليصم دي امساک وي روزه ونشو چې اکل کړي دي خو امساک دي ومن لم ياكل فلا ياكل دا زموږ دلیل شو د عاشورا فرض و دروازه نه وته دا زموږ دلیل شو ها عاشورا سره فرض دروازه نه ورته دا زموږ مستدل شو شابه او هغه روایت ته موږ جواب کوو من لم يعزم لا صيام لمن لم يعزم من الليل هغه محمول په نفي د کمال کامل درجه شپې نه او هغه یوازې موږ تعبیر نه کوو شافعي څخه موږ په تعبیر کې دا هغه مطلق څنګه هغه نفل فرض هغه د مالک په جته پاسه کې ورپسې شاو په دې باندې موږ اتفاق کوي چې شپې نه جنوب ته د لمبلینی ورته لمبلینی حلق او فوله کې مبالغه نه کوي او حد دې وبنبوزي مولا ابي بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن شابه بن مغيرة عنه وقال ابا بكر بن عبد الرحمن قال يكون الواقع حدثنا وحدثنا عائشة من سلمة او قال حدثنا بما قال كنا لنا جميع فنحن ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شابه ان ابا عبد الرحمن رضي الله عنه عائشة رضي الله تعالى عنهما وعنهم اخبرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر او جنب او اهل غیر اختیاری بنو قصدا پیدا جوړ کړ تو میں تصل ہوئے سو شابا وقال رواه عبد الرحمن بن حارث وجوب الى على بها وقضى وقضى يوشنا الذي استقال له في فتنه عبد الرحمن ثم فرقت لنا عن السنه في حديثه وقالت يا ابي هريره كم ذكر فاولي تبارك الله عائشه ام سلمة خبر ورفض يهود چالرا لمروان درا النبي عليه السلام كان يدرك الفجر وهو جنوب من اهله نلعب وقال مروان بن عبد الرحمن بن حارث اقسم بالله لقسم قرم فالله باندې لتفزعن بها ابا هريره چې تقوی را په حدیث ابو هريره لرا ولی ذکر ابو هريره دا وی چې من اصبح جنوبا فلا صيام له ابو هريره بصري من اصبح جنوبا هغه سړی چې په سبا کې داخل شو په دې حالت کې دی جنوب وي نو بلا صوم له او په دې فتوا کوله نو مروان وتوي چې ګور عائشه صدیقه ډیره خبر ده چې نبی علیہ السلام به د اهل نه جنوب صاحب او روزه به سره تاسوله نو د په دې ویا را ابو هريره چې فتوا لکه پوریږي په خبره مخکله او ویا را لا تفزعن بها فلي مقال ابو هريره
ومروان مستدار فدخلت المدينة بعد گورنر وده معاوية سيدة طرفنا فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام إذا عبد الرحمن زويري ويجي أبو بكر سوي فكره ذلك عبد الرحمن دا خبر عبد الرحمن تخون لگے لا عبد الرحمن تخون لگے لا خبر کہ ولي ابو هريره خو صحابي دي مکه څنګه ويرو ثم قدر لنا دا مبتدا خبر مقدره شو ان نجد جميع ذي الحليفه جمع ذو الحليفه في جمع شو ابو بكر جمع شو وكانت لابي هريره هنالك ارض دا غزمه كوالتو فقال عبد الرحمن لابي هريره اني ذاكر لك امرا وكمروان اصلا نوی راکړي لم اذكره لك ذکا چې یو لوی محدث دی نبی خاص شاګرد دی نو موږ په لاره خبره بدل لګیدل هو یذتا وذكر قول عائشه ومسلمه فقال ابو هريره بكذلك حدثني الفضل بن عباس وهو اعلم ما لا خبر راکړي وكذلك حدثني الفضل بن عباس هذا چې وایم چې لاس قیامه له دا مرجع خبر راکړي فضل بن عباس وهو اعلم ولفضل نه خبر اغا اعلم بفضل ذکر فضل دمورنا نقل فيه الفضل هذا پیغمبر خینه ده اغا اعلم به وقال حمام بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كان يأمر بالفطر لكن امام ترمذي في التركه والاول اسند ربيد عائشه او ام سلمة چې کوم روایت ده اغا سند مضبوط دي ابو هريره دي روایت باقي الترتیب ده جواز السند نه ده زیات روایت په داخلي زیات روایت په داخلي دوسر پته فرج حرام دی او باقی چې نو ورپسې شاه لا حاجة له بالنساء شابه مبلا جائز ده بعض زمون فقهاء دا لیکلي دي چې کوم څلې ځوان دي قبله وغیرہ راته دې پیسې دې نه کوي احتمال لري چې درته جمع وشي او چې کوم څلې په دار قابو مونږ شي ځوان ځل نه لري ا دې کولی شي ها او یې ما حضرت محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن ابن قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم او قال حدثنا ابن مسلم قال عن شيخنا ابي هاشم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مستقل وزمير شان مقدر فانه وقوله قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن ابن عبد الله قال حدثنا يحيى قال ان عبد الله عن ذلك يقول مثل تعطونها قالت بينما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخليته السيف وقد سلكت فاخذ فيها في حاجته فقال مالك انا افعل مثلي قلت انا فدخلت معه في من كان فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الى الى واحد وكان يقدمه وهو خير الباس بالكتاب الرواه देखिए सवाल बड़ा मसला है ना ये पटले प्रोजेक्ट आती है बेटे जाने